دقیق یار دا شی دې ځای خبرونه دقیق کنه یار ها وليس الكل من كل منهما سو ها ګوره څه کوه دا بیان الحاجت تکمیل د بیان الحاجت دی څه دی څنګه دی ګوره زره روان مخکې دی اوس چې ټول په ټوله بدیهی نه دي او ټول په ټول څه نه دي ها د بل شان راځي مذوبین په موږ پیښېږي به مذوبان اورې خبره ځان پوکا سمې وې ها څنګه چلې دا تکمیل دی څنګه تکمیل دی ګوره څه کوه ګوره زه لول تاسو ته قصه وکړم به دې سره وکړئ دا نظر ترتیب ته وایي څه ته وایي دا هر ترتیب رسا نه صحیح نه ځینې رسای ځینې خطای تاسو نه منئ نه چې لأن دا قدم د عالم او په حدوث د عالم چې ترتیبین قائم شي دي یو صحیح دی او غلط دی دا قدمه غلط دی لأن العالم مستغرق وكل مستغرق معاصر لأن العالم مستغرق معاصر كل مستغرق معاصر قديم فالعالم شيء قديم دا کوم یو دی صغرا غلط نه او دا بل لأن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث تغیر د عالم مشته او حدوث د هر متغیر مشته په خپو کړی وای نو هر ترتیب په حق ده اګه هر په ترتیب په حقیقت لازمي اجتماع نه کېږي دا به دی ویلو کړو نو دلته اوس موږ پکار ده اوس څه کوه بیا د ګوره دا ترتیب چې کې چل دی د ترتیب د ضرورت کم ځای کې ترتیب کم ځای راغلی په تصور او تصدیق یو نظری شته کنه او نظری موقوف علی النظر کنه نو نظر خو ترتیب ته وایي نو دا وجود د بدیهی او د نظری نو ډول په تقسیم په دې چا کې تصور تصدیق کې بدیهی نظر دی بیا چې تصور تصدیق سری دا اقسام د علم دي نو د علم تقسیم به وکړي نو درې مقدمې نشوي لول د علم تقسیم تصور تصدیق ده بیا تقسیم د هر واحد تصور تصدیق چا چاته بدیهی نظری ده او بیا څه شي ها بیا څه شي بیا چې کوم دینو دا نظری کدا دی او کدا دی دا خو موقوف علی نظر ته وایي او نظر ترتیب ته وایي او په هر ترتیب صحیح نه دی ځینې پکې رسا او ځینې پکې څه دی خطا دی نو خطا نه ځان بچ کا پر رسا باندې روان شه دې ته وایي دا به کار تعالی څوک کوي نه منطق کوي دې به دا ته درښایي ځکه دا داسې قوانین بیانوي چې په هغې کې کم نظر صحیح دی او کم خطا دی دا ته درښایي شرطونه بیانوي شکلونه بیانوي پوشه استثنایی بیانوي اقترانی بیانوي شکل اول بیانوي شکل ثانی بیانوي او دا تا په یو مضبوط مستحکم دغه کې تا ساتي بګا منګه دغه ما استند دلته تنقیح توضیح تلوی منګ وایو کنه پوشه نو لاندې چې کم دی نو هغه تنقیح خو متن دی کنه نو دا په خپل د علاقه لګیا دی چې تنقیح ما ولې وکړه وی دا د اصول بزدوی علامه بزدوی رحمت الله علیه دا اصول بزدوی په اسلام آباد کې کوم مدرسه ول جوړ شو وګنه د بنور شي جوړ کړی و نو دا اصول بزدوی په هغه کې مشهور پای کې ټول د دیوبند عالمانو یوسف بنور شي په خپل براتو را براتو عبدالحق سي براتو غلام غوث زاروی سي براتو زمایا چی پوجي زلالم په دې سورګي مسو کوی دا څوک راځي دا غلام غوث زاروی سي بناسته ها براتو کله مولا عبدالحق سي براتو کنه کله یوسف بنور سي براتو مدرسې جوړ کړی و دا چې پرې دي شي دا پوجي دا وړو کې کوارټر کې و زبدي کې طالب ټول د دیوبند عالمان یو کو دیوبند نو د دیوبند نمبر و دا څه خلکو خبره به څه کوله دلته به اصول بزدوی فخر الاسلام بزدوی رحمت الله دې انسان دی کنه په اصول فقه کې چې لوړ حمل لري پوه شئ به کنه او نو داغه اصول بزدوی کړل د اصول بزدوی دا ګوره د تنقیح نه ده د تلوی توضیح دا چې ده کنه دا د تنقیح دا چې کوم عالم کړل د ډېر لوی مولا دی دی وایي دا په دې اصول بزدوی کې بعضی زیادات او بعضی پکې کمیو نو دغه ډېر لوی کتاب دی اهم کتاب دی ما چې راشه په دې کار وکړه نو دا تنقیح جوړ کړل د دې نوم دی تنقیح الاصول او بیا په خپل دومره ګرانو کنه مجبور شو دا غي شرح وکړه دا غي نوم دی توضیح او بیا په توضیح کې هم دومره مشکل لګنه چې دا غي هغه تشریحات بیا پکار دي نو بیا سره وته ها تلویح چا کړل الله مطلب ته ځان وسی تلویح ختم کړ تقسیم جی موږ سره ډېر مهرباني وکړي چې دا علم څه کم شي
بس وایم نه په دې ګوته زور کول که شی بیا سټاپ روان دی ګوره ته او بس دغه سوال کوم چې خدای ته ورسره پوه شي خدای ته یې پوه کړې که ته یې پوه کړې نه او نه پوهېږي نو ته ورسره پوه شي بس دغه دوه ټکي ویل دي ته یې پوه کړې اول خدای را پوه کړې چې رایې راسته راوړي که نه پوهېږي او نه قبلوي خدای ته ورسره پوه شي اگه ته قیسي وي او که نه قیسي وي څه پېسه کوم ښه خبره ته کوم پرېږده اوس به بیا بل طرف ته لاړ شو کومه خبره مې ته وکړه نو اصول یې بدلوي خبره مې دا کوله وایي دې کې کمالات دا داسې چې وایم چې په اصول بدلوي کې مباحث دي خو په طریقې د شکلونو د میزان او د منطق سره نه دي او دا قابل قبول نه نو ما دا تنقیح الاصول ځکه وکړه چې دا زه علمي میزان ته راوړم کوم منطق علمي منطق ته راوړم او بیا وایي چې هغه شکلونه پکې وي شرطونه پکې وي چې د هر څه پکې برابر وي نو دې دا ځکه ما تنقیح او دې وجه نه تنقیح او چې دی د ټول نه بهترین کتاب دی توضیح تنقیح او څه شی تلوي دا خبره هغه په دې متن کړله بېګا موږ وینو ته خو ناست وې یاره ته خو ناست وې څه مو ژړا راغله نو ما څه تاسو ته ووایي نو هر ترتیب رسا به کم وي لکه هغه چې بېګا ووایي چې د قواعدو میزانیو د قواعدو اصول منطقیو سره برابري هله به معتبري چې دا نه هغه معتبر کېدی نشي اوس راغی لا لیس الکل په دې بیان حاجت باندې چې په دریو مقدمو بنا ده په دې اعتراض راغی او د دې اعتراض شپږ صورتونه دي څو صورتونه دي راکړه د دې اعتراض څو صورتونه دي د هغې شپږو اعتراضونه جواب کوي چې زه تمام تصورات او تصدیقات څه وایم بدیع ګڼم یو پکې لا شیء فیه نشته د پکې یو شی نظري یو صورت تمام تصورات او تصدیقات دا ټول نظریات ګڼم یو پکې لیس فیه شیء بدیهی په دې پکې نشته اورئ یا وایم چې دا تصورات بیا وایم تصدیقات په دې کې دوه په دې کې دوه په دې کې دوه په دې کې نو دوه دا شپږ نشو دا تصورات ټول بدیهی وایم او تصورات ټول څه وایم بدیهی وایم او دا تصدیقات ځینې بدیهی وایم او ځینې څه وایم نظري وایم خبر پوه شوې تصورات څه شو دا یو ځای ولیکه تصورات كلها كلها بديهيات يا تصديقات كلها بها بديهيات يا دا شو دا تين دا شو تو دا تين دا شو چار ودا تکمیل کړه تصورات ټول څه شو او تصدیقات دا څه شو په دې کې تقسیم شو څه بدیهی او څه تصدیقات ټول څه شو بدیهیات شو او تصورات څه بدیهی او څه شو نظری شو اینه یا ما بل ما دا دو تین چا وسراشه تصورات دا ټول څه شو نظریات شو باقي هم بدیهیات لري او کته تصدیق کیسه او تصدیق چې ده څه بدیهی او څه نظری یا ما تصدیقات باقي ټول څه بدیهیات کنه یار دانه بدیهیات کله نه دي نو تصدیقات ټول څه کا نظریات کا او څه شي او تصور څه بدیهی او څه نظری زنت دراغله اوس اعتراض سره پوه وګورئ چې ټول بدیهیات دي نو د بدیهی معلومات د ضرورت شته ضرورت شته نو لہذا ما ځکه په بدیهی کې غلطي واقع کېږي نه بدیهی ده کنه نو ما تاخد منطق دې لپاره وي چې غلطۍ نه بچ کېږي من غلطي راځي نه او څه د وجه بدعت ته او نظریات څه دي یا ما ټول تصورات د اسرها دا څه شو نظری شو
او نظری نو ټول یو شی بدیه شته نو چې دا حاصلوم دغه نه او دغه نه حاصلوم جو هغه نظری چې شی ماته په دنیا کې د خدای دنیا ټولو تور تیری دي یو پکې هم بدیه نشته نو په دې ټیم کې چې کوم دی نو هغه څه شی حصول د یو شی د یو شي نه ممکن نشو د ساتنه ځکه چې یا به مخه سي نو لازمي کې تسلسل او یا به واپس راګرځي جو بیا هغه بیا به لازم شي دا وخت په هغه موقع هغه یاره واپس د دن حاصلومه نو دور راغی هند رااله او چې کوم مستلزم صحیح باطل هغه باطل لہذا دا هم باطل شو نو کسب ممتنع شو کسب څه شو یعنی کسب د یو شي د بل شي نه کې نو کسب ممتنع شو نو بیا چې کسب ممتنع شو نو منطق د ضرورت پاتې نه شو او په دې کې چې تصدیق تصورات ټول څه شو ها ادا نو دا تصدیق مده چا نه حاصلومه ګوره دلته دا ځکه ګوره دا تصورات ټول بدیهیات دي یو کار به وکړم دا تصدیق نظری به حاصلومه د بدیهی نه اورئ دا چا نه حاصلومه وایه کنه نظری نه حاصلومه نو دلته دغه چې شو دا کسب دلته ممکن شو دا نظری به د بدیهی نه حاصل کم پوه شئ پې اورئ او داغه خو سر نه ضرورت پاتې نشو او ټول بدیهیات نو او ته معرف حجت ونه جوړه کنه دا اعتراض په یو شو په کم یو شو دا په حجت کې جوړ شو اعتراض نه دلته خو ممکن شو غلطي به راشي ځکه زما نظری د بدیهی نه حاصلومه نو څه بشم غلط بشم کربس خو الته د معرف د دنیا څخه دا کټکا ولی الته خو اصول سری ټول بدیهیات دي کنه ضرورت نشته کنه نو دا تصورات د حیثیت ختمه کا نو دلته اعتراض کلی دی دلته مې اعتراض کلی دی دلته اعتراض کم یو دی جزئی دی په کم یو کې او دارنګ چې کوم دی دا او چې تصدیقات ټول بدیهی شي نو په تصدیقاتو کې حجت بیا څه شو دا ختم شو ولی بدیهیات دي نو ټول معلوم دي نو او دلته په چا کې په تصور کې بدیهی او نظری شته دلته ځان معرف کې لګیا اوسه خدا ختم شو نو دا بیا جزئی اعتراض شو او په دې کې چې تصورات ټول نظریات شو څه شو نو دلته کسب ممتنع شو لکه دلته موږ په ټولو کې کسب ممتنع کړو کنه نو دلته په یو قسم کې کسب ممتنع شو نو الته معرف بیا ختم شو معرف ختم شو کنه شو چې کسب پکې ممتنع او دلته په تصدیق کې بدیهی نظری نو دلته کې بهشکه په حجت کې بیا کوا او تصدیقات چې ټول نظری شي نو کسب پکې ممتنع شو نو حجت بیا ختم شو او پچا کې په تصور کې بدیهی او نظری کوا په معرف کې جوړه نو یا کلی اعتراضونه دي او یا جزئی اعتراضونه دي اعتراضونه ټول څوک شو ویرالې پکې کې وته او ډنډې پکې پرې وته اورې واوړه د خبرونه دا خبر ډیر هغه جواب وکړ یو سابع شکل زه اختیاروم سابع څه ده پوه په تصوراتو کې هم ځان لسشتا څه بدیهی او څه نظری په تصدیقاتو کې هم څه سشتا څه بدیهی او څه نظری ټیک شو ها یو اعتراض بدل ترازی بدیزه کې چې دا کله تصدیقات نظری دي او کنه تصورات نظری دي نو دا نظری دا نظری بر تصدیقات دي کنه نظری کوم دی نظری هغه لاندې دی دی چې دا تصورات څه دي نظری دي تصدیق څه بدیهی دی او څه نو دا تصدیق نظری دی بدینه حاصلومه نو دا به هم د دینه حاصل کم کنه تصور به تصدیق نه حاصل کم کنه او دا شان اعتراض دلته موګه چې تصدیقات ټول څه دي نظری دي نو په تصور کې څه بدیهی نظری شته کنه نو دا نظری بدیهی چې دا تصور نظری چې د بدینه حاصلومه کنه جدا تصدیقات نظری به نه بدیهی حاصل کم کنه دا یو اعتراض به جوړیږي نو قسم ممتنع شو پای کې مونږ چلے نو دا د دې سبق جواب رستو براشي اوره د دې سب څو پانی رستو دی چې دا اعتراض با رستو راشي اوره کنه په خبره ځان پې کا نه ما کوم زره راولې دا دې ګورا لا يعلم التصور 20 نمبر صفحه کې ده څو جروایا نو دغه سوال بیا بل یو سوال دی ایسر بګور کم یو لا يعلم التصور
دا تصدیق نظری د بدیهی نه حاصله وا خو دا تصور چې دی د تصور نه حاصله د چا نه که سلوار ستا سره دا تصدیق بدیهی شته که نه خدای په دې کې کار نه کوي دا کوم ځای راغلی لا یعلم التصور من التصدیق ولا بالعکس دا لا بالعکس د دې سره لګاو لا بالعکس صح تصوري څوک نظری د بدین حاصل کا خو تصدیق د چانه د تصور نه نشه حاصله ولا بالعکس ها او به د هر لپاره به زبردست دلیل ویل او پای کې به ان شاء الله موږ مضبوط کار کوو واپس لاړ شه څو صورت نه شو نو صحابه صورت اختیار کو صحابه کم یو دي ها نو دلته با دا نظری به د دین حاصلو جو دلته به زه دیبه معرف شي ددو کله چې دا معرف څه ته وایي دا هغه معلومات ته وایي کنه چې مجهول ته دی ورسې کنه نو دا بدیهیات معلومات چې مجهول ته ورسولې کنه او دلته دا په تصدیق کې دا بدیهی دی دا څه د نظری دی کنه نو بدیهیات معلومات دي کنه دا معلومات تصدیقي نه دي نو دا به تاسو سي دي مجهول چې تصدیق ته موجود ته ضرورت پاتې نشو او چې خدای په کې راتلا دا غره جو څه شه ده دا کې عاصم په کار دی چې شه منطق ته ضرورت شو دې د خبر ټول په ځان بل کې کېنو ښا تاسو نو یا شو بیا په دې کې دا بل خبره ما دا علمو دا هغه کې دا سبق دولې ویل په دې کې چا احتمال کو چې تاسو ولې نه کوو پوښي جو کسب هم په تاسو دا تاولې چې کسب ممتنع دي او دلته تاوي کسب ممتنع دي کسب دې ممتنع نشي د دې کسب د چا نه کومه کته دې بدینه کوم کړ او د دې تصور نظری کسب د چا نه دې بدینه کوم کړ چې دا خو دا تصور د تصدیق حاصل کو او دلته تصدیق د چا نه نو خپل جنس نه وته په خپل جنس کې دنه بچګم دی حاصل لا يعلم التصور من التصديق ولا بالعكس دا سبق التر زکه د ضرورت پېښ شو اوس ما ته ګوره هغه صحابه صورت د اختیار کو ليس الكل من كل منهما بديهيا ټول په ټوله سدي ها بدیهی نه دي او هغه دویمه خبره ده ولا نظريا او ټول په ټول څه نه کلی تور لکه دا دو صورتونه نه جزئی تور لکه دا څلور صورتونه ها ځکه دا په کل فل کل دا ګور په دې ځان پوهه کنه دا جواب شو د چا د دې اعتراض چې چا کړو دا په بیان الحاجت باندې د ښه اعتراض ده او دا غي جواب دفاع په احسن طریقه د کړی دا د خلم ټوپه راګه پوښښ کنه شی په دې سره کړی د کنه اوس راشه خبره تکوم راشه چې دا کل ته 2000 راوړل نو کل خو د احاطې د پاره کنه افراد په یو پوره دی څه پوره دی تاسو به چې خپکه غن کړی دلته دوه قسمه احاطې پکار دي سړي یو حادثه ليس الكل ليس الكل من كل منهما یو کل چې کوم دی د پاره د کلیت د انواع ده هر نوع صرف تصور کې نه صرف په تصدیق کې نه په دوانو کې او بیا په هر یو تصور کې لاندې افراد نه دي او د تصور بیا په تمام افرادو کې او د تصدیق هم په تمام افرادو کې نو خبره سو کول شو کار شو بوله یو کلی انواعي او یو کلی سو افرادي یو د تعمیم د انواع او د پاره کل راغی کوم نوعان تصور تصدیق نوعان متمن نوعان نو دا خبره په یو نوع کې په دوانو کې په دوانو کې کومه نو د دوانو ټکی د لپاره کول اول او بیا څه ها د اول کلی افرادی د دویم نوع دی کل منهما ثبت دغه دویم کل منهما کم یو دی دغه انواعي دی او بیا په هر انواعي کې لاندې د هر نوع لاندې افراد دي کنه نو ليس الكل دا کم کل شو مولا طالبان ته سبق وي دا اول کل الاول د انواع او تعمیم کول بیا به د افراد تعمیم کول کینه مې د سپیشیا ستا ته ګور سلم ته خره ته ګور په ساره شپې ته خره ته ګور په ساره شپې ته دا دویم کل منهما کم یو دی صفانه د کل منهما هما زبر چا درجه دي سمور پلار درجه دي کنه دي تصور تصدیق درجه دي نو تصور تصدیق درجه دي کنه نو دا کلو دا غسر ولګاو کنه بیا د هر یو لاندې افراد نو د دویم کلو چا سره ولګاو دا په تصور کې چې څومره افراد دي ټول افراد دا او په تصدیق څومره افراد دي ټول افراد دا
هلکه هر یو په دې کې بدیهي نه دی نو دا عدم بداحت یا کل کان په دې کې شو او یا بشا کې جزئی تور باندې شو جزئی دا دی دا بدیهیت دا بدیهیت او دا بدیهیت دا درې صورتونه دي لاندې خو یو کلی دی او دا دوسری ځکه دا صرف په تصور کې دی او دا صرف په چا کې دی تصدیق کې دی او څنګه ته خو انواعو په انواعو کې بیا څه وکړو تعمیم افرادی هم وکړو پوه شئ که نه شو دا خلاص شو بیا د بدیهي معنا وکړه غیر متوقف النظر دا چې کوم دی که نه ګورې دا سلم نه دی سلم خو ډېر مختصر متن دی که نه د بدیهي نه وروسته څه ویلي او بیا وروسته د نظریې نه څه دي نو څه ضرورت دی چې د دواړو کې دې کې ځینې نسخو کې دا نشته ښه یو ځای کافي دی چې د یو معنا دا شو دا بل په خپله معلوم شو که نه او کو ندی چې د کار خدا نه دی چې بل ځای کې وي دا ځینې نسخو کې نشته ښه پوه شئ او نو غیر متوقف النظر او چې وروسته نظریاً متوقف النظر دا وروسته په کار دی چې دی نه کم یو نظریاً وروسته متوقف النظر نشته او دا اول نه ووایه اول سره ووایو بیا ضرورت نشته چې بدی متوقف غیر متوقف شو نظری هغه مقابل له هغه شو وليس الكل من كل منهما بديهيا دا درې صورتونه دي والا فانت مستغن ولي که ټول څه شي ها یا به کلی طور مستغنی شي ته دا ټول بدیهیات دي نو څه راځي دی بدیهي څوک معلوموي او یا به څه شي ها او جزئی طور باندې دلته معارف ختم شو او دلته هم څه شو او بدیش کې حجت ختم شو جزئی اعتراض شو او ته معنا دو دا کتاب دې ماته دوه ځای کړی دی یو کې د معارف متعلق لګي او دویم کې د چا ها د حجت متعلق لګي یو دوه مقامات چې په دې نه پوهیدا والا فانت سو والا دا الا مخفف ده ان لم يكن ده یعنی سو والا یعنی او کده څه نه بلکې ټول څه بدیهی وي یا هغه کل فی الکل یا هغه صرف تصورات یا صرف تصدیقات کوي فانت مستغنی یا مستغنی شي په کل فی الکل کې یا په غزینی سکه او لكن طالبات له استغنا شته منګه په تصوراتو کې ځینې تصورات موږ د داسې دي چې تر اوسه پورې موږ تاسو هم د روح تصور کو روح باندې علم راول علم تصوري پیژنئ خلک نه پیژني بلکې دا خلک راغی یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي د ځینو خبرو متعلق خدای پاک تفصیل نه کنه دلته چې د قرآن مجید کې ولې موږ د تفصیل نه بیانو چې قرآن مجید د کتاب دی چې دا د هر انسان لپاره دی په دې کې ګرانې خبرې نه راوړي بیا به صحیح بیا به صرف د چا شي د چې ډېر پوهېږي دماغ یې تیز یا به پرې پوهېدو او د نور خلکو د پام بنو بس داسې خبره جواب یې ورکړو چې هغه په عام خلک پوهېدو دا روح د الله د حکم نوم دی نو بس څه نوم دی یو وخته پورې یي جویي به او چې وخت راغی جوزي به دغه شی او چې هغه سبب دپاره د چا دی روح یو قوت دی چې په هغې کې سبب د علم او د چا دی د قدرت دی بس دومره زده کوي سبب دپاره د چا دی علم د قدرت دی او چې دا ختم شي جو بیا قوت شي دا لاړ جو بیا علم د چا راتلی شي که نور علم یې نه وی که نه پوه شئ تش په دې مړي دومره قدر کار کوو یاره چې دا علم به مځان له پخپله دا پردي سړي را به ګوتې وایي خوند نه راکوي پرېږدي چې پخپله غلام به ما پوه شئ او چې څه قدرت وي نو دغه جو قدرت به استعمال کړی و دا به بیا راخستی وي ځان له بولم به ما خیر دی بیا ما په کټ کې واچوي ما ویسې ها بیا خیر دی زه پوه شو بیا تاسو پوه شو زه څه راسره کوئ خو دا یو کار ته مې پرېږدی دا کار به زه ځان پخپله وکړم کوم یو ځان له پخپله په غسلخانه کې لمبل اور دروازې مې بند وي اوس تاسو لګیا ما لمبوئ ها نو یو مړی لمبو بس د کلي کې یو جشن مړ د لمبولی شو دا زامن چې دا پلار داسې پرېږدي که نه خدای تباه برباد کړي زامن یې ټول په کراچۍ کې دی جذبه ډېر نیک سړی و بې انتها نیک سړی و ختمه وه بیا نو زه مړ شو بس زه چا خبر کړم چا یې څه کول نو زامن یې نه و چا کې څه کول زه هغه شوم ډېر نیک و بس د شپې مې لامبو یار بوډا را سره و بل پوه شوې بوډا ما ته وایي چل ته ما ته اوبه واچوه ته نه پوهېږي ملا یې خو یې نه پوهېږي دا زما کار دی بوډا اوس ژوندی دی دا تا څه چې ته وښیم پوه شوې ډېر بوډا دی 100 کال نه برابره پوه شوې ما پوهېږي بیا چې کار شو چې دا
ګرم ګرم ټول ګرم او بیا دې دا کې چې ما د سترګې مې شي دا کولې که نه انځلې وله چې دا سترګې څه کوم ته کړې او دا ترخونه ټول ګرم ګرم مې تاسو له منډ نه ما ژوند دی دا خو له کورې نور حرکت پکې نه و بس موږ شپه وه سر لږ کسان وو بس قبرستان کې راوړی زامن یې بیا راغلو دا خوند نه کوي چې خامخا په کور کې روح وساتئ خدای بنده چې دا پلار خو د ولمبئ نو بیا زامن راغلو کښېنم یې جاړې وې او ما خبره اورېدلې وه چېرې دا د داسې سترګې سې بځولې وې او ګرم و زما پلار تاسو ژوندی ښه کړلی لاړ قبر یې بیا خلاو چې نه خلاو کړو مړ پروت و ما خو مړ نه و څلور ورځې په قبر کې دی ژوندی مړ به نه شي هلکه یا به رستم مړ او یا مړو نو الله ته پته ده موږ خو لمبولی نو بخلي لمبولي به موږ دي او بخلي به چا دي په خدای دي بس لاړ خو نیک سړی و بس خو زما خیال دا و د ډېرې نیکۍ د وجې نه دا چې که نه د بلکل اعضا پاستئ او نیکۍ دو به سحر نه واله د مازدیګر پر قومه ختمو بس دا د کار او چې د ښځه وه که نه ډېره نیکه وه هغې ته به یې وی چې څه کار دی چې دغه دی چې ته قرآن مجید ډېر وې نو زه به پخلی کوم هېڅ سړی و ملنګ شانته ګوره ځان پوه کړه څه مې راته وویل کوم ځای ته ورسېدم دا مې تاسو ته د روح خبره کوله یار دا قصه نه ده ګورې داسې تېږې ګوتې ونه ورکړې ټک به مې درکړې دا خو د بلې په حکم چې روح څه دی قل الروح من بیا به یې چل کوو ها او دارنګې اوس جن څه ته وایي جن څه ته وایي نو جن به د څه یو ځل چې ته وښیم ها چې دا څه شی چېرته به ته انشاءالله تاسو ته به ووایم چې یو سړی به تاسو ته وښیم بیا به وروسته په ورځ به ته نه یم سبا نه به تاسو ته ویم چې دا جن ښه ته مه ګورئ او ملایکه څه ته وایي ملایکو سره مې کار نشته ملایکه الله کار دی بس هغه چاته ښایي چاته نه ښایي زموږ سره کار نشته پوه شئ خو جنات سره مې کار دی پوه شئ به نو جن به زه وښیم انشاءالله ښه نو جن چې شی دی حقیقت څه دی څه ته څه مانم د خلک چې داسې وایي جسم او یو جوهر جسم جوهر ناري یتشکل بس دغه قدر موږ وایو نو دا څه شی او د ملک څه وایو جوهر نوراني یا نوري يتشكل باشكال مختلفه په تصوراتو کې دا نظری نشو او ځینې تصور لکه اوس لکه یخني ده ګرمي ده دشونه دا به ده دغه او په تصدیق کې هم څه نظری دي العالم حادث لانه زه دلیل نه وایم او سبب بدیهي دي الشمس مشرقه والنار محرقه نو والا فانت مستغن من نظر نه یو لكن دا بطلان التعليم ده توي ولا نظريا ده بچا تبته هاغه بديهيا ویلګو یعنی ليس الكل من كل منهما سو دا درې صورتونه کم یو دا کل دا کلی طور او یو دا دا 2 نمبر او سو 5 اور 6 او هغه کوم یو کلی طور باندې یو او 1 اور 3 اور 4 او دا 2 اور 5 اور 6 دا صورتونه دي ښا او د نظری سمانا کړل متوقفا علی النظر چې په نظر باندې موقوف وي والا لدار او ولی ایمه ده ګور ستخه مده کو ټول نظریات شي دا اول صورت یا په تصورات ټول نظریات شي تصور تصدیق ته خطلای نشي او تصورات ټول نظریات کړی دي نو یو تصور نظری د بل نه د تحصیلول شي نه یا تصدیقات ټول نظریات شي اگر چې تصور صدق سبب دي زه لتصدیق خو زه د بلجان نشم حاصلول ځکه لا علم التصديق من التصور هم مستر روان دي کنه نو د خود په بدینه او بدیهی تاثر په تصدیق شته نشته کنه دا جزئی شو نو ته به صحیح اوري نو بیا به چلو شي یا به نو زما د ګور چې تصورات او تصدیقات ټول نظری دي نو ته اوس یو تصور تراوي او دا حاصلوم چا نه حاصله نه بل نه حاصله هغه ځان نظری نه بل نه حاصله استاد خدای په دنیا کې هیڅ شیم بدیهی نشته ګرځي پوښه په سندونو په غرونو ګرځي بدینه مو نه چل پکې
نو او بدیهی نه مومي نو اشیاء سره شي او چې هغه ورګه لک سما هغه په بل پسې لاړ بل نه بل پسې هغه جون نظری دی هغه نظری دی شي په مخ روان یو تسلسل راغی او چې راګرځي شو نو څنګه و الا لدارا پور راغی او تسلسله کم دی هغه 19 صفحه کې او تسلسله ودل دو و الا لدارا اوس ما ته ګوره الا لدارا لول په لدارا کې پتاستا یو بل خبرو کوم او د معرفت الکافیه کې والتا چې په دې دارا کې زمير چا درځي او دا رنګ په تسلسل کې زمير چاته پوریا ساته په دې کې دا مصدر د خود مصدر ته د ناغه ته زمير فاعل دی سو نو دا د دې دار فاعل څوک دی دورون او تسلسل فاعل څوک دی تسلسل نو بیا ویږي ذکر خود فاعل دا مصدر خو په زمين د فعل کې په خپل مخ کې معلوم دی ځکه چې فعل خو دا معلوم دی ګان نو د فعل د اجزاو نه د مصدر نه ده ها نو دا ته معلوم نه ده نو بیا ذکر د فاعل فائدمن شو دغه چې دقه فاعل شو او فاعل خو ډیر غټ ضرورت فاعل د دا فعل د چا نه صادر ده نو ذکر د فاعل څه شو لغوه شو ځکه دغه فاعل خو تاوی څوک د مصدر ده او چې ته فعل نه ته پوری وته په فعل باندې ته وته نو دا فعل د معلوم نو او چې فعل د معلوم نو تمام اجزا ته معلوم نو من جمله د اجزاء دا مصدر مضمون دی کنه چې په زمين کې پروت دی نو دا ته معلوم نه دی پوه نو ذکر د فاعل چې فاعل هم دی ګرځي نو دا لغوه نه شو بیا تاسو وګورئ د خبر په باس کې دلته ما ویلي یاد ساته کله چې او دا بعینه بیا ما شرجامې ته تلیو پوه شئ په اورې پوه شئ کنه شئ په ها هغه بین العیر والنزوان څنګه دی هغه پوره ها خدا خبر شو بس سبکه باندې زمير چا راځي دي مصدر ته او یاد ساته چونکه مصدر به بیا فزول شي رسته نه ذکر د فاعل به بیا شي فزول شي د وجه د علم دا غینه په زمن د فعل کې وای په دې ټیم کې بد د فعل تفسیر په وقعه سره کوي څه سره کوي لدارا ای وقعت دور څه شو نو بیا بسکه ها بیا به د دې هغه معنا ختم شي دور هغه حدث په ټیکټ کې هغه دور ټکي به دیو باسي چې هغه او باسي نو اوس موږ یو فعل پکار دی چې دلالتو کې پچا معنی یو په زمان یو په نسبت ال فاعل چې په حدث دلالت کوي او دسی فعل نه مگر وقع ده لکه واقع شته دی وشو هر فعل چې وشي دا وشي کنه حدث د عدم نه وجود تروزی هر حدث شي هي د وقع وینه وقع خاص فعل ده یا وجدا یا وقعا اندسه دا خاص فعل ده لو وقعت کې هو لك الاكل وقع يعني الشرب وقع دا وقع او د څه خدا هر حدث سره لګي نو د چل پوکو چې د دار نه باغ دورون نه مصدر اب دې کټ کو او سبب پاتې کو دا دار بدل شي بچا مدلول تزمونی به دو جزء په پاتې شي کم یو زمانہ او وقع ماضی ده کنه دا و مذکر شی دی ماضی او وقع فعل ماضی دی فاعل خو غواړي کنه نو فاعل دار نو هغه دوی سره پاتې شو او کم شي کې تکرار راځي ته کټ شو انسان پوهه هغه په پوه نشي ګور ها تکرار ما کوم سبب د تکرار دی ځکه وجود ضمنی د دورون ته په فعل کې هم دی او وجود سره هیرسته چې ته فاعل کې نو بیا شته نه نشي کارو چې هغه مفید چې ذکر د فاعل هغه پکې ته اندرون چې کوم دورون دغه تی کټ کا اب څنګه کټ کې ترجمه باندې 50 روپۍ په وقا سره دا باقاعده ته وګورئ بیا تاسو ته پته کوم ځای وګورئ معرفت الکافیه ښه انت نه اساس وګورئ طالب جانا د دې وبخسر زمانه الا لدار نو څه شو ولا وقعت دور او دور په کوم صورت کې راځي کراګر چې دور راځي تیر سجدا د نه حاصل موجود دغه بد د نه حاصل کوم دې په خپل باغ موقوف شو بده موقوف دور نشو اوري خدای دلته وایي اوس د چلې چې دې دا خو ته ماته وي اوس تا خطان ته پوس کوم چې دور سپو او په دور کې ما ورته دي چې جایز دي چې نه جایز دي ناجایز او ناجایز هم راځي جدا کا لاول ګوره طالب جانا دور په دوه قسمه دی یو څه دی دور په څو دی په دوه قسمه دی یو دورې
ها یو دور معقب دی یو دور معی دی څو دی دور معی دی ته وایي لکه یو خخته چې یو بل ته داسې ودرېږي دا په یو بل موقوفه نه شي خو دا دور معی دی لکه معی دا دی چې زمانه د دواړو د هغه باندې دا تکیه او د دې بلې خخته په ده باندې دا تکیه دا په جدا جدا زمانو کې دی د دې داسې ودرېده ممکن دي چې بله نه خو د کمې زمانې نه چې دا داسې ودرېږي نو د حق زمانې او دا بله به ورته ټکې او چې هغه بله ده ته اړمه شو دی هغه ته اړمه شو دا کوم یو دور دی دا جایز دی پای کې د هغې کې د یو دا توقف په بل باندې د یو بل نه مؤخر نه بلکې معانی توقف د شی دی په هغه موقف هغه به د موقفه خو دا توقف به صحیح فی زمان واحد نه به د تقدم په هغه ممکن دی نه د هغه تأخر د دنه ممکن دی نه د هغه تقدم ممکن دی د دنه د تأخر دغه ممکن دی دا په یو زمانه کې دی د دور کوي یو دور معقب دی چې یو مخکې یو بل وروسته چې یو مخکې دا اوس په دې شي کې نشي کېدای چې یو خخته به مخکې شي ودرېږي دا به ولاړ وي غورځېږي به نه او بیا به دا بله چې کوم دی په قلار راځي دا کېدای شي دور معقب هغه دا چې د هر یو چې کوم دی عقیب وي د چا نه وایي د بل نه یو به رستو وي د چا نه یو به د بل نه یو به مخکې یو بل به صحیح رستو وي دا به 4 نمبر حاشیه کې پوه شئ په علم اولا انه لو كان اور دا خو دا وشو خواص ان الدور هو توقف شيء دور څه ته وایي توقف الشيء على ما هو يتوقف عليه من جهة واحدة دا دې کنه اوري بيان توقف اعلى با وبا على نو دا شو دې کې د مصرح جوړه او هغه قلار شه نو دا غینه مخکې به څه جوړ کړو دا غدنې دی ویلي کوم یو دور یو معقب دی یو معی دی معی جایز دی معقب څه دی ناروا شهر یو زمانہ بدلې بس دا بیا ناروا شو اوس دا په دوه قسمه دی دا څه او د دور معنا مستر کان توقف شی لا ما هو توقف علی من جهه او کدا تعقیبا یو رستو مخکې پکې جوړې کنه نو دا بیا ناروا او دا بل سره دا کوم ناروا دی معقب دی دا په دوه قسمه یو مصرح دی ایو څه دی یو مزمر دی مصرح دی ته وې خدا په دمو موقوف شو هغه په دمو موقوف من کې واسطه نشته بس یو ادم د واسطې جو سره دا کار دی صریح دی کار دی بډاګه دی ظهور پکې دی تصریح څه ته یا صراحت ته کار دی کنه صراحت صفاح کار شي پوه شئ به چې کوم شي صریح نو هغه کاری او بلکې مې ودی دا موقوف شو په باندې موقوف شو بجا باندې نو دا موقوف شو بجا باندې خو د جا او د امز کې واسطه را لسوب با او دا بل خدا و چې موقوف شو په باندې موقوف شو په باندې مز کې واسطه نشته حکم دور دی مصرح او کم یو دی مزمر موقوف شو بجا بابا موقوف شو بجا نو موقوف شو بجا دا کنه د ادا توقف په جبان دي دا کم یو دا بالواسطه نشو دا کوم یو دی دا باطل دی د متعدد وجوهنا دا خو تقسیم موقوف که صرح دی او کوم سره کوم مزمر دی دا باطل دی یو د بطلان د وجه ویل فيلزم تقدم الشيء الى نفسه دوران ده لازمي کې څه شي وای د تقدم د شی په چا باندې په خپل نفس باندې اول نزدیک یار زه خبره دا موقوف شو بچا باندې په باندې یا دې د دې راوړه دا موقوف شو بچا باندې په باندې او په موقوف شو واپس بچا باندې ځکه په کوټه دا په موقوف شو نو دا د اولي اما موقوف شو په باندې موقوف شو په امانه خدای لیکلو کې به د جدا راوړي دا موقوف شو په دا موقوف شو بچا په تقدم د شی څنګه راځي په ځان پیدا ګوره دا موقوف شو دا موقوف رستوي بعد د چانه او دا موقوف نه لري دا مقدم او دا بسي مؤخر وشو نو دې چې په د موقوف شو نو دې مخکې شو د وجه د کون د موقوف علیه موقوف علیه د موقوف نه مخکې نه دا او د موقوف علیه دا د چا ده
نو لاول د مانځنه مخکې به ته اودس کې لاړ شې ځان له ولمونځه بیا لمونځ ته ودرېږه نو دی مخکې شو بیا چونکې مسله د دور وه دی موقوف شو په چا باندې په ا باندې خو ما هغه ام عدلته ولیکو نو دی موقوف شو په چا باندې دا په واپس نو دی موقوف علیه شو که نه او مقدم د مقدم د مقدم دی چې مقدم شو په ده او دی بیا چې مقدم شو په ده نو دی مقدم شو د ده نه او دا جدا دی یو شی دی شی په خپل ځان مخکې شوی ښه ساده دی پوهېږم ښه هېڅ مه جاړه چې څوک جاړي هغه هم راورته کښېنه وایي مه جاړه اوس پوه شوې دا دقه ځای به ځان پوه کړې ا موقوف شو په چا او دا موقوف علیه مقدم دی او بیا چې دا موقوف کو واپس په دې ا باندې اوس دی موقوف علیه نه شو نو دی د ده نه مخکې نه شو نو دی مخکې شو د ده نه او دی مخکې شو د ده نه نو دی هم مخکې شو د چا نه د ده نه لکه په ده مخکې کېده مخکې دي شو په ته چې مخکې شو تقدم د شی راغی په چا په خپل نفسو انته راغله او دلته به خامخا یو ټکی وي تقدم بمرتبتین دي یو دا مرتبه نه د ده دا مخکېوالی په ده یو او بیا د ده مخکېوالی په ده دا بل نو دو مرتبه دا یوه مرتبه شو دا څه شوه نو دلته تقدم د شی په خپل نفس په یوې مرتبې سره دا ممکن هم نه دی ګورئ تقدم به خامخا څو مرتبو سره په دوو مرتبو سره ځکه ګوره خو دلته خو واسطه نشته هغه نه دی هغه دا مضمر نه دی ګورئ دا کوم یو دی مصرح دی واسطه خو پکې نشته خو دا چې موقوف شو په ده باندې نو دی مخکې نه شو او دی چې موقوف شو واپس په ده نو ما په لیکلو کې دلته ورسنو دی موقوف شو په چا دا به عیني هغه دی اورئ نو د ده تقدم په ده باندې دا یو او بیا د ده تقدم په ده باندې دا بل دوه مرتبې نه شوې نو تقدم د شی راغی په خپل نفس باندې څو بمرتبتین او د صفحه لیکلي که نه فیلزم التقدم شی علی نفسي بمرتبتین بل بمراتبتین قلار شي دا زمونږ د بل وی سبق دی خو بیا راشي چې دلته صرف دقه یې وجه ده او د ټول نه مرکزي بنیادي وجه ده تقدم شی په خپل شی په خپل ځان مقدم کېدی شي اورئ بل لازم شي کون د شی واحد هم موقوف علیه دی وختي موقوف نو او وسه دی موقوف علیه نشو لازم شو کون د شی واحد هم علت دی علتو کنه د لپاره او دی معلول کنه وسه شي شو اجه کم علتو هغه بیا د دقیق شي لپاره معلول هم شو ځکه چې دی بیا واپس په د موقوف نه شو او موقوف معلول نه یاره مخکې دی موقوف او دی معلول دی ولا علت نو وکنو موقوف علیه علت کنه او بیا واپس دی ولا څه شو موقوف علیه دی علت نشو نو لازم شو کون د شی واحد کم شي دغه با دا هم علتو چې د لپاره هم معلول شو چې واپس د لپاره شو ای دی علت مې لیکل کنه داغه د لپاره او معلول شو څه بیا معلول شو چې د په دمو موقوف شو واپس نو معلول نشو شواهد معلول شو هم د یو شي لپاره ګوره هم داغه د لپاره علتو هم داغه د لپاره څه شو واپس معلول شو دا نشي کېدای اوس که د یو شي لپاره علتي کنه او د بل چا لپاره معلولي لکه پلار د خپل زوی لپاره صحیح علت د وجود ظاهري کنه خو دغه پلار په خپل هم معلولي د خپل پلار نو معلول هم شو علت هم شو نو شي دي کنه هغه د جدا د چې علت ته د خپل زوی لپاره دی او چې د معلول دی د خپل پلار د وجې نه دی پوه شوې پې هم حق زوی له خو بیا پلار نه دی بیا څه نه دی نه کنه د زوی خو زوی نه دی کنه چې دا وی چې هغه زوی هم وی د علت وی پلار وی هغه زوی وی بیا واپس هغه زوی څه کې هغه ول پلار کې او دی ول زوی کې دا کېدای شي دا ناروا دی دلته دا ناروا کار شو نو لازم شو کون د شاهد معلوم مله لازم شو کون د شواهد محتاج له هم څه شو څو وجه شوي څلور شوي کمې اول څه شو موقوف علیه بل هم لازم يكون شاهد موقوف عليه لازم يكون علتهم معلوم لازم يكون محتاج له وقت سو وقت محتاج الیه و د لپاره وش دا هغه شو هغه ته محتاج شو چې هغه محتاج الیه شو خو شي یو محتاج الیه سو وجه شو څلور پنځمه بده خبره دا لازم شو لازم شو کې کون د شی موجود په هند آدم کې لازم شو ستانه تاسو کوم دغه دا الف او د الف جدا خو نه دي کنه
یو دی نو اوري نو د دا وجود کله راته د دنه بعد براته د دنه بس او د دنه مخکې دی وو د دنه مخکې دی ادم او چې مخکې تا واپس دی په د موقوفه کو نو د وجود ضروري نشو نو په حین د ادم کې وجود راغی سره راغی په حین د ادم کې وجود په حین د ادم کې شی موجود دی نشي وجود دی څو نقصان شو پنځه شپږم نقصان درغه چې صد درغه د باب د ثاني صد درغه ولې چې دور جای شي نو بس د زید ورګي امر پیدا امر په بکر پیدا کی دور جایز دی نو ثاني ضرورت پاتې شو احتیاج به پاتې نشي چاته وسانه تا سوچ شوي دغه ځای بل به مراتب ته ورسېدم ښه دا به ان شاء الله به سبحان الله دا څه دا ما د تور څه خو دغه قاضي راکړه او زه